حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي تاسو په دریو کارونو کې جلتی وکئ. درې کارونه داسې چې په دې کې سستی مه کوئ کې الله رب العزت په مراونی سي. یو عمل علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د منځ وخت چې نو په منځ کې سستی مه کوئ. منځ په خپل ټیم باندې کوئ. ځکه که منځ کې تاسو مؤخروالی وکئ نو تا په شیطان کې بیا فرق نشته چې الله به د شیطان درجې ته ورسوي، مطلب اور ته به داخل کړي. نو چې کله د منځ وخت نو منځ کې سستی مه کوه. دویم علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله خور دی لور دی دا ځوانه شي او څوک پسې نکاح له راشي، دغه رنګې څوک پسې راشي او د خپل بچي دپاره غواړي، نو ته په دې کې سستی مه کوه چې دغه هلک د اسلام په اعتبار سره د اخلاقو په اعتبار سره ښه دی، دا جینۍ راضي ده نو بیا له ورکړه. دې کې جلتي کوه، په دې کې سستي مه کوه. ځکه که سبا د جینۍ څه ګناه کوي یا د هلک څه ګناه کوي نو قیامت پر ورځ به ته برابر په برابر په ګناه کې شریک یې. دریم علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي میراث ته مال دی، مال چې کله تقسیمیږي نو په دې کې جلتي وکړه، خپل خوریانو له مال ورکړه، خپل حقدار له خپل حق ورکړه، په دې کې سستی مه کوه. ځکه قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت حقوق الله معاف کوي لیکن حقوق العباد نه معاف کوي. او په دې مسله کې تقریبا تمام پښتانه کو عوام دي که خواص دي کو نیکان دي کو څنګه خلک دي د پښتنو په معاشره کې لور ته خور ته د حصه نه میلاویږي. دا انتهایی عظیمه ګناه ده، ګناه کبیره ده. پردی مال خوړل دا حقوق العباد کې راځي، الله رب العزت د بنده حق نه معاف کوي. نو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي و چې کله میراث تقسیمیږي مال تقسیمیږي نو خپل حقدار له حق ورکا، خور له دې حق ورکا، دغه رنګې لور له دې حق ورکا، خپل حقدار له حق ورکا.